یو ګناه داسې ګناه ده چې د خانه کعبې نه ګیر چاپېره تاویږي دا ګناه د سړي نه جدا کېږي. یو ګناه داسې ګناه ده چې سړی په مانځه کې ولاړ وي نو په دې ګناه به تا سره ملګري. یو ګناه داسې ګناه ده چې د قرآن تلاوت کې نو دا ګناه به تا سره ملګري. یو ګناه داسې ګناه ده چې سر دې چې کم دی په حجر اسود کې دننه ورکړی دا ګناه به تا سره. یو ګناه داسې ګناه ده چې ته په سجده باندې پروت یم دا ګناه به تا سره موجود دی. دا ګناه په یو حالت کې هم ستا نه جدا کېږي نه. دا ګناه په یو حالت کې هم ستا نه لرې کېږي نه. زه درته سوال کوم، زه درته منت کوم، زه درته زاري کوم، مشرې که سپین ږیرې که نوجوانې، د پیغمبر په حسن باندې الله د حسن خوانچه بنده کړې ده. د پیغمبر نه بعد حسین دنیا ته بل نه راځي. د پیغمبر هغه حسین دی چې په ده د حسن خوانچه بنده. د پیغمبر نه بعد بل ښکلې دنیا ته الله نه رالیږي. د پیغمبر حسن، د پیغمبر ښکلا او د پیغمبر زینتو یو منت درته کوم، یو زاري درته کوم، یو سوال درته کوم. که ګیره ښایسته نه وی نو خدای به خپل پیغمبر له نه ورکوله. که ګیره ښکلې نه وی که نه نو خدای به محمد رسول الله له نه ورکوله. د دوانو جهانو سردار له به الله ګیره نه ورکوله. ما او تا چې د چا کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه پیغمبر له الله ګیره ورکړې وه. که ګیره ښایسته نه وی نو الله به حبیب له نه ورکولې. خدای ته وګورئ. سوال درته کوم، سوال درته کوم، پیشني ګیرې نه محمدي ګیرې پرېږدوئ، محمدي ګیرې پرېږدوئ، محمدي ګیرې پرېږدوئ. هره ورځ د پیغمبر د سنتو باندې چړې مه راکاږئ. هره ورځ د پیغمبر علیه السلام د سنتو جنازې مه وباسئ. او نوجوانه او ځوانه او زما مشره وروره، یو ورځ به قبر ته ځو، نه معلومه ده کله به ځو، نه معلومه مرګ به کله راځي. خو که په دې حالت کې مړ شوي چې ګیره دې نشته، په دې حالت کې الله له لارې چې ګیره دې نشته او په قبر کې ورغلې، شیخ حسن جان صاحب نور الله مرقده نه مې مخامخ دا خبره اورېدلې. دغه ځای کې زه ناست وم، دې ځای کې شیخ الحدیث شیخ حسن جان صاحب نور الله مرقده عظیم شهید هغه تشریف فرما. زه دغه ځای کې ناست وم، هغه نه مې واورېدل. وی ما چې کوم دی د صاحب بصیرت بزرګانو نه دا خبر اورېدلې ده چې څوک هم ګیره خرئ او هغه قبر ته لاړ شي او د هغه ګیره نه وي، وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په قبر کې د دغه سړي نه خپل مخ واړي، خپله چهره مبارکه ترې نه واړي. او بیا مې دا یو فرمایل چې د چا ګیره نه وي او په روضه مبارکه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام له مخامخ ورشي او دې سلام واچي، وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې دواړو سترګو باندې لاس کېږي، د دواړو سترګو باندې تقشن لاس کېږي چې چا ګیره نه وي. سوچ کوه ما ورته کومه ګناه کې مبتلا وي. د پیغمبر سنت ولې مذاق وراوئ؟ ولې خنداګانې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنت طریقې کوئ؟ ولې ټوکه د امام الانبیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې پسې کوئ؟ خدا را د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنت طریقې مذاق مه وړاوئ، د هغې ټوکه مه کوئ، د هغې خنداګانې مه کوئ. یو خو ګیرې پرېږدوئ، خدای ته وګوره ګیرې پرېږدوئ، د الله دپاره ګیرې پرېږدوئ. د پیغمبر سنت طریقې چې کوم دی د دې مذاق او خنداګانې مه کوئ. څنګه جي څنګه جي نئی په دکان کې چې کله کېنې که نه، د نئی په دکان کې چې کله کېنې که نه او د نئی په دکان کې کله چاړه ستا په دې مخ باندې کېښودی شي، یاد ساته دا چاړه ستا په مخ باندې نه کېښودی کېږي. دا یاد ساته دا چاړه چې کوم دی ستا په چهره باندې له پاسه نه ده. دا یاد ساته چې دا چاړه چې کوم دی ستا د مخ له پاسه کټ کول نه کوي. چې کله چاړه راښکل شروع کړي نو د محمد رسول الله په زړه باندې له پاسه چاړه ته کېږي. د امام الانبیا په زړه دې له پاسه چاړه کېښوده چې دا ګیره وخرولی شي. هغه نئی کاکا یې راوالي ویڼی ته یې ګزاره کړي، مردارو ته یې ګزاره کړي. زه هم دغه ګیره به د هغه ځای نه چغې کړي چې ای الله زه خو ستا د پیغمبر سنت طریقو دا ما سره څه وکړل، زه خو د امام الانبیا سنت طریقو ما دا ما سره څه وکړل، زه خو د پیغمبر سنت طریقو به. او نن هم هغه سړی موجود دی، نن هم هغه سړی شته. که څوک وایي زه ورته ښودی هم شمه، زموږ علاقه کې دی هغه سړی چې هغه وایي زه د خپل ملګري سره د دوبۍ نه رالم، د دوبۍ نه رالم بلوچستان ته، چې واپس راتلم خلکو راله پیسې راکړلې هغه ځای چې بلوچستان کې به زموږ کورواله راشي او دا پیسې به هغوی ته حواله کړي. فرمایي زه رالم د ملګري سره دوبۍ نه بلوچستان ته، په بلوچستان کې م دی دفن کو، دفن نه بعد زه اوس راغلی یم د دوبۍ نه، د دفن نه بعد لږ وخت ناست وو، وایي دې کې چې کسان راغلي وي راته ویل چې یاره زموږ څه پیسې تا ته حواله او امانت شوي دي او که نه؟ ما چې او څه پیسې خو راته حواله شوي دي. وی راته یې وفرمایل چې هغه پیسې راته راکړه، هغه پیسې راته راکړه. وایي ما چې جیب ولټو پیسې را سره نه وي، کتنه مې وکړه پیسې را سره نه وي. فیصله په دې باندې وشوله چې دا جنازګاه کې اوم کته نه و، د ناستې ځای کې نه و، فیصله دې به چې قبر کې پرېو،
او پیسې خلګي پیسې نه د دوبۍ پیسې ودل تسم بچی راوړي اولاد راوړي ما چې پیسې خلګي نه دي امانت ته علما سره مشوره کوي چې قبر کولاو کې پیسې راواخلې ځکه زه قبر ته کوشم قبرم را کولاو کو فرمای چې قبرم کله را کولاو کو تبې د خپل طرف می را کولاو کړل دنه می قتل کول لاسونه می واله پیسې خو می پیدا کړلې پیسې خو می خپل راواغستې په دې ټول کور والے ویل زمونږ د مړي د مخ خو مونږ ته وخایا کنه ډېر مال او دولت را لګټلې راوړې ډېر پیسې را لګټلې بار ملک مړ دې یو پیره را تبیا وخایا وی دا غمړي نه مونږ تبای واړه ولا چې تبای امتکل واړه ولا ما چې دې مرګري ته وکتل زما دې مرګري د مخ د تور شوی ما چې ګیره راغلې ده مخې تور شوی ما چې د هر سار کلین شي او چې سار بارا پاسیت کلین شي او به کو چې سار بارا پاسیت کلین شي او به کو ما چې د ګیره راغلې ده سړی موجود دی هغه وی د الله په ذات قسم چې تر د کم ځای پوری ګیره پرې پخرولې وه تر د اقه ځای پورې تور لړمانان نښتي وو تور لړمانان پرې مخ پورې نښتي وو په کوم ځای کې د پیغمبر د سنت جنازه ایستلې وه الله په هغه مخ باندې لړم لګیا کړی و چې زما د پیغمبر د سنت طریقې سره دا تا کومه ټوکه کړې ده دا تا کومه لوبه کړې